अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले पश्तो में बात करूँगा और फिर उसके बाद मैं उर्दू में बात करूँगा। दे वक्त ज़ च په کوم ځای کې موجود یم نو دا د حیات آباد زرغونې مسجد شاته که تاسو وګورئ ډینس فلیټس دي د ډینس فلیټ سره خوا کې زه ولاړ یم زما په بیک باندې ډینس فلیټ دی د دې چارچاپېره حال احوال به زه تاسو ته ښیم او تاسو ته به ښیم چې په دې حیات آباد کې په کروڑونو روپو او په اربونو روپو چې کمپنیان خرچه وکړي نو د هغې د ډینس فلیټ سره خوا کې که تاسو وګورئ دغلته یو بېتحاشا دا تقریبا د تیر کال نه دغه ګند چې کوم تاسو ګورئ دا دلته کې پروت دی بیا د ډینس فلیټ سره خوا کې چې تاسو داسې راځئ نو زه به تاسو ته دلته کې حال وښیم چې دا ځای کې جناب دا اوبه که تاسو ګورئ دا چېرته د باران اوبه یا د هر یو شي یا د هر وخت اوبه چې کوم دي دا دلته کې ولاړ دي هغه مخامخ ګاډي سره یو ډنډ ولاړ دی هغه هم تاسو ډېر په مینه او په محبت باندې کتی شئ پرېږدئ دا دی یو بل ډېر ښکلی ځای له مو بوځم دا د ډینز فلیټس چې کوم دي د دې مخې ته چې کوم زموږ دغه دی بي آر ټي سټیشن دی زموږ دا نو دلته مخامخ به زه تاسو ته ښیم دا د ګورنمنټ او یو نیګلیجنسي درته ښیم جي دا تاسو چې وګورئ نو دا دلته کې ښکته یو خوړ دی یو کنده ده نو دا د هغې که تاسو وګورئ دې ته خوره او دا ګندونه روړی شي نو دلته کې سپیس موجود دی او دلته کې په زرګونو ګاډي که تاسو دلته کې راولئ تاسو هغه داسې ځای په ځای باندې دا سپیس موجود دی چې کوم زه تاسو ته ښیم لګیا یم خو دا خلک چې کوم ځای نه په ځای نه دی چې دلته کې دا ګند روړي هغې هغه ګند روړي او د پاسه هغه ځای کې دي ځای دغلته ګوره ډېرې جوړ شوي دي د دې ګند دا دي دلته کې ځای زه اوس لږ غونته کې دې سایډ ته راځم دا هم تاسو ته ښیم چې دا وګورئ دا تر زما خیال یو نیم 2 کیلومتره پورې چې تاسو داسې لړ شئ مخکې فیز 7 ته هم دې خوا لاره تللې دې خوا به تاویږي او فیز 6 ته چې کوم دا مخکې نیغه لاره تللې دلته کې به هم تاسو چې ځئ نو دا تر هغې پورې دا ټول روډ دی او د روډ په سایډ باندې دا خوړ دی او د دې خوړ په سایډ باندې دا غټې غټې کندې دي نو په ځای دی چې دې دا خوره چې کوم دی نو دا ګاډي شاته راشي دلته کې واچي چې راځي هم ډک شي او بد هم نه ښکاري نو دې څه کوي دې دا ګنده او دا خوره او دا دومره لوی ډیرې چې کوم دی نو دا دې ځای په ځای باندې وغورځئ او دلته کې ګندګي جوړېږي مخکې زه تاسو ته یو ناشنا ځای ښیم د پښتون بچي درته ښیم ښه راځئ اوس زه تاسو ته په دې خوړ کې ناست د پښتون بچي ښیم نو چې تاسو دا حال ووینئ دا چې د پښتون بچي دي ښه دا په دې باندې ما الready یو کمپلینټ هم وکړو چې تاسو دلته دا پوډریان او دا دغه والا خلک لرې کړئ خو ولې دا اوس هم د پښتون بچي دلته کې ناست دي دا زموږ بچي دي صاحبه دلته کې په کربونو روپۍ منسټرانو د لوی بلاګانو دا پاکار میزین د آباد څه د هغې دپاره شته په کربونو ډالر د هغې دپاره شته خو ولې د پښتون د بچو لپاره دا چې کوم خوړ دی که نه دا چې کوم ګنده خوړ دی په دې کې غول هم دي او متیاز هم دي او پلیتي هم ده او ګندګي هم ده او جراثیم هم دي نو دا په دې کې د پښتون بچي دلته پراته دي ښه پښتنو راشئ خپل بچي وګورئ چې ستاسو بچي په څه کې پراته دي دا فیز 6 طرف ته تلو والا او فیز 7 طرف ته تلو فیز 7 ته به رایټ کټ اخلو فیز 7 به نیغځي دا هغه ځای دی چې دلته کې دا تاسو ته خو ما د پښتنو بچي وښیل د پښتو بچي مې ورته وښیل چې دا د پښتنو بچي دي او دا زه تاسو ته حیات آباد چې کوم کمپلیکس دی حیات آباد به زه ووایم پی ډي اے دا جناب د پی ډي اے حالت دی تاسو وګورئ په ټرکونو ګندونه چې کوم دا ښکته جوړې شوي زما دا ریکویسټ دی چې دا بکواس دا ټول ګند تاسو ختم کړئ او دا تاسو یوسئ او دا په پراپر ځای کې واچوئ دې ته ماشین ټریکټر ورته ولګوئ او هغه چې کوم تاسو سره کوم ځایونه خالي دي کې واچوئ دا ګندګي ختمه کړئ چې دلته کې ګندګي هم نه جوړېږي ښایسته صفا سوتره ځای جوړ شي دا په اربونو روپۍ باندې په دې باندې خلکو لګولي دي په اربونو روپۍ او دې ځای ته راغلي چې موږ ته زموږ بچو ته ښایسته صفا او مزېدار ماحول میلاو شي نو که چېرې یو سړی په اربونو روپۍ دلته کې ولګي هغه ته بیا هم دا ماحول میلاویږي نو بیا خو دې زما په خیال کې هغه زموږ په کلو کې چې کوم پوزیشن دی هغې ته چې تللی ہوتی بهتر ہو اردو ته راځم یہ جناب سامنے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہیں ڈینز فلیٹس ہیں یہ اس کے بیک سائڈ پہ جناب زرغونی مسجد ہے اور یہ حیات آباد جو ہے یہاں پہ یہ موجود ہے اور حیات آباد کھربو ڈالرز کی یہاں پہ سرمایہ کاری ہوتی ہے یہاں اس ڈینز فلیٹ کے اس کونے پہ میں نے آپ کو گند کے ڈھیر دکھائے جو کہ پی ڈی اے کی نیگلیجنسی ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ سب گند پڑا ہوا ہے یہ بالکل روڈ سائڈ پہ ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک جگہ بتاؤں گا اس سے پہلے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھو جی میرے خیال میں
अगर इसको देखा जाए तो इसमें कम से कम 7 फुट नीचे ये एक खड्डा है और इसमें कोई भी किसी वक्त भी गिर सकता है और हाथ पांव टूटने का शिकार हो सकता है। और खुदा न खास्ता ये जो पाउडर पीने वाले मैंने यहाँ आपके बच्चे दिखाए, अगर वो यहाँ गिर गए तो अल्लाह की कसम मौत के बगैर वो यहाँ से ना निकल सकेंगे। ये जो नीचे जगह है मैंने दिखाया था कि जनाब ये जितना भी गंद यहाँ पे डाला गया है, इसको अगर ये गाड़ियाँ पीछे थोड़ी सी आएँ और इसको यहाँ पे डालें तो ये जगह भर भी जाएगी और गंद भी जो है वो भी नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो खूबसूरती बन जाएगी। वो वहाँ से आप देखेंगे वो सारी खूबसूरती बनेगी। मैंने आपको यहाँ पे पठान के बच्चे दिखाए जो कि खिरबों रुपया इरबों रुपया इनकी वजह से खाया जाता है कि जनाब हम नशा करने वाले लोगों को राह रास्त पिला रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं, जबकि पठान के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इस गंदगी में बैठे हुए हैं। यहाँ पूरी गलाजत यहाँ पे मौजूद है, जरासीम यहाँ पे मौजूद है, कोरोना यहाँ पे मौजूद है और हर किस्म की बीमारी यहाँ पे मौजूद है। मैं मुतल्लिका इदारा जो भी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा पुख्तूनों के बच्चों को बचाएं। जो हैदराबाद में आप खिरबों रुपया इनके नाम पे खाते हैं तो उन खिरबों रुपया में से थोड़े से इन पे खर्च करें ताकि ये जो है ये जानवर से इंसान बन जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।